نمبر 2 سبب چې په تاسو ته نن بیان کوم قرآن کې الله امام الانبیاء ته یو جمله وفرمایله وانک لعلی خلق عظیم محبوبه ما تعالی بهترین اخلاق درکړي دي او انسان چې په دنیا کې د دین نه قطع کېږي د ټولو نه دویم سبب هغه بد اخلاقي ده او بد زباني او بد کلامي ده یو سړی به ډېر ښه سړي خو بد اخلاقه به د بد اخلاقۍ د وجې نه الله وایي ستا د بد کردارۍ او بد اخلاقۍ د وجې نه به تا د دین نه قطع کم محترمو او د اخلاق دومره ښه شی دی چې د امام الانبیاء جناب محمد رسول الله د الف نه والا یا پوری سیرت وګوره نبی علیه السلام په توره باندې دومره خلک نه دي مسلمانان کړي چې څومره په اخلاقو باندې مسلمانان کړي تاسو ته بس یو خبره کوم دعا کوم محترمو زه ټیکم نیم تاسو ته ما وویل نبی علیه السلام د مسجد نه بار راوته چې ویې کتل دا خبره تاسو ته اورېدلې م د خو طرز بدل دی محترم ما تاسو ته ویلي دي زما انداز د خطابت بدل دی تاسو به زما نه ها یو جمله وورئ بیا به یې نه اورئ یو بیان او واقعه به اورئ هغه به بیا ونه اورئ او که ومرې طرز او انداز به بدلي نبی علیه السلام د مسجد نه راوته یوه ابۍ ناسته وه د جومات مخې ته نبی علیه السلام په باندې تپوس وکړه اواز یې پرې وکړه ابۍ څه کوې د جومات مخې ته بچیه ځم څه کار مې دی د دې ځای نه ځم یو غټ وزن او پیټي ورسره پروت و وایي دا را سره دی بس دا وړم دا به راته بچیه لږ په سر نه کې دمه مې کوله ولې نه ابۍ په سر به کوم درته نو دا به کوم ځای پورې بس دونه شي چې د دې کلي نه لږ بار شمه نو د دې مکې او مدینې نه لږ بار شمه نو بس دا کافي دی نو دا نبی علیه السلام مبارک ورته وایي ابۍ په سرو مې درته څه ده خو ته کمزورې نه شې وړی زه به یې په سر کړم او د سره به یې د کلي نه بار کړم نو هغه ته په خندا شو بچیې ته ما پورې ټوکې کې څوک دې زمانه کې داسې دي او تا ته پته ده چې زه دا کلي ولې پرېږدم نبی علیه السلام بې باندې خو پوه یو چې دا څه وایي وایي ابۍ دا خبرې نه کوو بس هغه پرېږدوه زړې خبرې او دا نو داسې دې خوښه نه ده زه ستا بچی نه یم وایي ښه رښتیا وې ابۍ ګویه په سترګو کې قسم دی د خوشحالۍ هغه رڼې رڼې اوښکې بچیه یو سره سره که نه ښه په سر که نبی علیه صلات وسلام مبارک درون پیټې په سر که ابۍ مخکې مخکې و محمد ورپسې شاته شاته د ابۍ ورته خبرې م کوي کیسې ورته شروع کړې ده نبی علیه السلام درون پیټې د نبوت په سر او اوږو باندې اوچت کړی دی او ابۍ پسې شاته شاته روان دی دا ابۍ ورته خبرې کوي او نبی علیه السلام ورته او نه کوي قربان شم د محمد رسول الله نه چې سر ته ورسېده بچیه بس دې تم ستړی شوې خیر دی او ته به م واپس کلي ته ځې ډېر سفر دی او که پیټې دې م په شا کړې بس دې ستړی شوې بچیه ابۍ وله قسم دې په لوپټه باندې تندي نه دغه پاکولې وایي نه ابۍ خیر دی دا زما فریضه وه زه ستا بچی نه یم ابۍ ډېره بچیه تا ته پته ده چې دا کلي ولې پرېږدمه نه که نه ابۍ نشته پته بچیه ما اورېدلی دی چې یو محمد نومې کس دی او ګوره د خلک یې د دینونو نه خلاص کړه بس زم د آباو اجدادو د دین سره مې ډېره مینه ده چېرته په دې سپین سر باندې ګمراه نه شمه د دین نه مې وانړئ د دغه سړي د وجې نه نن زه په کلي تلو باندې مجبوره شم او زړه مې ورته ازار کوي خو بچیه د چا د وجې نه چې کلي پرېږدم بار معاشره کې به وایم چې په دې عربو کې محمد نومې کس و د هغه د وجې نه مې دا کلي او مکه پرېښېده خو بچیه ته هم راته خپل نوم وښیه چې ها په دغه مکه کې یو انسان داسې م شته چې د چا د وجې نه ما کلي پرېښېدې داسې یو کس م شته چې د هغه د وجې نه زه کلي تلو باندې واپس مجبوره شم خو دین رانیولی یم بچیه ستا اخلاق چې مې وویل او ستا دا احسان چې مې ولیده قسم دې بچیه زه یم چې واپس شم تا سره واپس شم نه ابۍ ځه وایه بچیه څه نوم دی چې ستا نوم اخلم وایي ابۍ نشم اخیستی ځه د لاس دې ولیو بچیه ما ته به نوم الې چې زه دا خبره کوم چې د مکې نه د محمد د وجې نه وتم ها چې دا م وایم چې یو کس داسې و چې د هغه د وجې نه زما زړه کې دا آرزو م راغلی و چې مکه کې داسې یو انسان شته جناب محمد رسول الله سر ښکته که ګویه چې ابۍ نه ملامته کوي ځان یې ملامت ابۍ کوم محمد د وجې نه چې ته کلي پرېږدې قسم دی هغه محمد لاس په نام تا ته ولاړ دی بخته هغه محمد زه یم ابۍ چې دا ولیده وایي دا څه وې قسم دی لاسونه یې ونیو کېنو بچیه دا پیټې بیا په شا که لاسونه دې خوا که لاسونه دې خوا کړل
کمزوري لاسونه یې د امام الانبیا په لاسونو کې کېښودل. بچیه که هغه محمد دی زه د خپل دین سره بې وفا ښیمه. ووایه راته کلیمه الله تبارک وتعالی مسلمانه کړمه. بچیه که هغه محمد دی نو زه بې دینه ښیمه. محترمو ما ووې قرآن کې الله فرمایي وانک لعلی خلق عظیم. محبوبه ما تعالی ډېر بهترین اخلاق درکړي. د دې اخلاقو تذکره امام الانبیا ته زما رب قرآن کې ولې کړې ده. ما ووې انسان چې بې دینه کېږي محترمو د ټولو نه اول وګوره کې برکرداري او بد اخلاقي مرګري سره بد اخلاقي د معاشره کې د پلار د زوی سره بد اخلاقه دی بچی د مور سره بد اخلاقه دی خاوند د ښځې سره بد اخلاقه دی ښځه خاوند سره بد اخلاقه ده خاوند ښځې له د طلاق دمکې ورکوي چې طلاق خوږه خبره نشته. محترمو د مسلمان په خوله کې د خیر خبره نشته. زما مؤمن جمله او زما پیغمبر جمله وفرمایله هغه مؤمن ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. په هغه مؤمن کې د سره خیر نشته بلکې هغه د سره مؤمن نه دی چې د بل مؤمن دپاره د ده په زړه کې محبت نه راځي او نه د ده دپاره د بل په زړه کې محبت پیدا کیږي. دا د سره مؤمن نه دی. نن زمونږ اخلاق څومره ګیا ګزرا دي. نن زمونږ کردار معاشره کې څومره پرېوتی دی. ما وی په کور کې یو مقدس رشته چې د مور او پلار رشته ده کردار او اخلاق بد دي. مقدس رشته چې د ښځې او خاوند رشته ده اخلاق او کردار ګډ